أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. نئے درس کے بعد انشاءاللہ العزیز سورۃ آل عمران پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 17 آیات نمبر 169 70 71 درې آیاتونه چې نن هغه به ویل کېږي. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات. اوس د دې متعلق شان نزول ابو داود شریف چې نو هغه روایت ذکر کړی دی. وی کله په جنگ احد کې غزوه احد کې مسلمانانو نه چې نو هغه کسان صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین شهیدان شولو، نو د دوی د شهادت نه ورستو منافقانو چې نو د خبره کول کوم چې مخ کې تیر شوله که چرته د هغوی زمونږ خبره منلې وي نو دوی به قتل کړی شوي نه ولو. نو الله جل جلاله دا آیاتونه راولېږلو چې کم کسان جهاد فی سبیل الله کې چې نو هغه مړه شول قتل کړی شولو، نو تاسو دغه کسانو ته چې نو هغه مړه مه وایئ، دا د عام مړو په شانتې تاسو مه ګڼئ، بلکې هغه د الله جل جلاله په نسب باندې ژوندي دي. د هغوی روحونه چې دی نو هغه د شنو توتیانو په ججرو کې دي، د جنت چې دی نو هغه په انهارو او د جنت چې دی نو په اسمارو کې د هغوی سریږي، جنت په اوبو، جنت چې دی نو په میوو کې. او بیا ماسخوتن د الله د عرش چې نو ماښام واپسې کوي د الله پاک د عرش د لاندې د هغې دپاره چې کم چې نو هغه قندیل د په هغې کې راځي او پاتې کېږي. نو الله وی دا د هغې په شانتې تاسو مه ګڼئ. دویم روایت کې چې نو هغه راځي، دویم شان نزول لیکل دی چې حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ د حضرت نو هغه عبدالله بن جابر رضی الله تعالی عنہ چې نو د هغوی زوی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته رالو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د الله رسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې رالو وکتل نو هغه غمجن و. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ولې دومره غمجن او خپه او ورته د الله رسول په دې باندې خپه زما پلار چې نو هغه وفات شولو، شاته ماته چې نو عیال پرې خو دې زما شپږ خویندې دي، دغه شان چې نو هغه وړې دي نور څوک شته نه، او د هغې سره په موږ باندې ډېر شي قرض هم دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا ته پته ده ستا پلار له الله کم مقام ورکړی دی، الله چرته هم د یو بني آدم سره خبرې نه دی کړی الا من وراء حجاب، مگر د پردې نه شاته ورسره خبرې کړی. ستا پلار سره الله رب العزت مشافهتن روبرو چې دی نو هغې ورسره خبرې وکړلی او الله رب العزت د هغه ته د جنت اعلی مقام درجې چې دی نو هغه نصیب کړلی. نو په هغې باندې هغه خوشحاله شو. نو بهرحال الله جل جلاله ویل چې کم کسان د الله په لار کې وفات شي شهیدان شي نو دوی باندې تاسو د عام مړو غوندې ګمان مه کوئ، بلکې دوی چې نو هغه کامل درجې دوی ته چې نو الله پاک حیات ورکوي او په دغې حیات سره دوی ته رزق چې نو هغه د الله د طرفه میلایږي. اوس دلته دا خبره چې داسې خو چې نو هغه مړ چې کله انسان مړ شي نو دوی ته الله پاک وایي چې د صحابه چې کم هر سړی چې هغه د الله په لار کې شهید شولو دوی ته به تاسو چې نو اموات مړه نه وایي. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، څنګه چې مخکې بس نو سورۃ بقره کې تیر شوي ولو. نو چې دوی ژوندي دي نو د ژوندي سړي چې دی نو د ښځې سره خو نکاح نه کېږي، حالان کې د دوی چې عدت تیر شوی دی بیا د ښځې سره نکاح شوی دی. چې دوی ژوندي دي د ژوندي سړي چې دی نو میراث خو نه تقسیمیږي، سره د دې چې د دوی میراث چې دی نو هغه خو تقسیم شوی دی. نو بیا څنګه دوی ژوندي دي؟ نو حضرات وایي د دوی دغه ژوندو نو یو حیات چې دی نو هغه د انبیا علیهم السلام دی، یو حیات برزخی چې نو هغه د انبیا علیهم السلام دی. د انبیا علیهم السلام چې کم حیات برزخی دی هغه د ټولو نه په کامل اکمل طریقې سره د انبیاء میراث هم نه تقسیمیږي، د هغوی د بیبیانو سره واده چې دی نو هغه هم نشي کېدی. دویمه درجه چې دی نو هغه د شهداو ده،
د شهدا او حیات چې نو هغه دار چې په دنیا کې د هغوی باندې جنازه هم کولای شي تدفین هم کېږي د دوی چې نو د بیبیانو سره نکاح هم کېږي د دوی میراث چې نو هغه هم تقسیمېږي خو د عام مړو نه د دوی حیات درجه چې نو هغه اوچتوي د دې جسد چې نو هغه د دې وجود د الله رب العزت په خاور حرام کړي خاور چې نو هغه د دې وجود نشي خوړلی او دا په مشاهده کې بارها کړه راغلي دي چې کم کسان شهیدان شوي دي الله رب العزت په غزي باندې بیا سوجه باندې لار پر راغلي ده بل څه شي دي چې قبر کول او شي چې قتل دي نو دا غوي وجونه په کې دن نجره نو روغ او سالم چې نو پراته دي نو د دې بارها چې نو هغه واقعیت شوي دي نو د دې ته دغه حیاتو بیا مزید دغه د خبرې نشي کولای یادانه کوي نو دغه حیات ورته نه دی حاصلو ځکه چې نو هغه الله رب العزت په نسبانه دی وس الله چې څومره غواړي هغه قدر حیات ولر کړي خو د عام انسانانو نه د دې د غځون چې نو هغه سیوای نور چې هر بنی آدم د دې مړشي نو دته واپس دته نو هغه ځون بیا ملایږي نور چې هر بنی آدم کاغه فاسق فاجر کافر وي او کدا مسلمان وي دا ټول خلک چې نو هغه په قبر کې دوباره چې نو الله رب العزت دوی ته روح واپس کوي او په دوی کې حیات موجود وي دوی کې ځوان چې نو هغه موجود وي دا زمونږ د اهل سنت والجماعت عقیده ده ګوره ولی ځکه حدیث مبارکه کې چې نو هغه راځي مسند احمد چې نو هغه ذکر کړی دی حدیث چې نو هغه جلد نمبر 4 صفحه نمبر 287 کې هغه وایي چې نو هر انسان کله چې دی وفات شي تعاد روحه فی جسده د روح د جسد ته د روح چې نو الله رب العزت واپس بیا راولېږي صحیح مسلم ابو داود او دا شانت بخاری په روایت کې نو هغه راځي وای کم سړی چې نو هغه وفات شي د په قبر کې خودل شي نو بیا چې دنه کله خلک روان شي د خلکو د خپو هغه آهټ چې نو هغه اوري اوس کده دغه آهټ نه اوریدل نو د کې ځوان نه نو د بسنګ دا اوریدلو دریم زمونږ د فقه کتاب مشهور امام ابو حنیفه رحمه الله فقه الاکبر کتاب دی دا د عقاید د امام ابو حنیفه رحمه الله کتاب د فقه الاکبر پاغه کې هغه د لیکل الجنت حق والنار حق جنت حق دی ورته نو هغه حق دی هغه سره وی اعاده الروح الى الجسد حق د مرګ نه اورستو د روح واپس نو بدن تراتل دا هم حق او سچ دی دا عقیده ساتل دا د ایمان نه دی د جنو هغه امام ابو حنیفه رحمه الله ذکر کړي او بیا پاغه باندې دریم سلورم که تاسو خیال کړئ دا خبره بارها کړه ته به تاسو په حدیث اورېدلې ملیان نه چې په جنازو کې اورېدلې کله چې انسان مړ شي او د په قبر کې ښودلی شي د نه درې سوال چې نو هغه کېږي نمبر 1 چې نو هغه مر ربک ستا رب څوک تر چا چې نو هغه په دنیا کې منله هغه رب چې نو هغه تعریفو نو دې مسلمان دی وای ربي الله زما رب چې نو هغه الله کله چې نو هغه د دنیا نه بیمانه تر الیاذ بالله نو د دی وای ها لا ادري ما ته چې نو هغه پته نشته دویم دنه تاسو کې من نبی وکا تر کم پیغمبر چې نو هغه په دین باندې تر کم پیغمبر چې نو هغه ستا پیغمبر کم او تا کم پیغمبر کلمه ویلی دا نو دې چې نو هغه د حضور علیه الصلوۃ والسلام امتی مسلمان تلې نو دی وای زما پیغمبر چې هغه محمد رسول الله دریم د توې چې نو ماتینو کا تو په کم دین باندې چلیدلې نو چې کله دې په دین اسلام باندې چلیدلې نو دی وای دین اسلام زما دین زما تور زما طریقه زما ناست زما ولاړه دا چې نو هغه دین اسلام ورو نو دلته چې بده کې حیات نه وي نو د بدا سوالونو جوابونه دنه څنګه کېدل پنځم چې نو هغه تاسو ګورئ کله چې نو هغه د حدیث مبارکه کې راځي القبر روضه من رياض الجنه او حفره من حفر النار دا قبر دا برزخ دا د جنت چې نو د باغچو نه یو باغچه ده او یا د جهنم د کډو نه چې نو هغه یو کډه ده نو دې کې د انسان سره الله جل جلاله انعامات احسانات دا ولهم کوي او دغه شانتي د کم انسان چې فاسق فاجر چې نو هغه نو داغه د پر سزا وي حدیث مبارکه کې راځي کم چې فاسق فاجر دنیا نه لاړ شي الیاذ بالله نو پرشته په الله مقرر کی چې هغه اسم و اعم و احم چې هغه پستر کو باندې ړندای په غوګونو باندې چې نو هغه کڼي یعنی به دریغه بغیر د لړ د سوځیدونه آی پلاس کې یو لوی چې نو هغه پل کې هغه د انسان لرا پرې د په زری زری چې نو هغه کې د مبارکه کې راځي وای کچرته دغه پل دغه غزار
یو غر لرا پرېښودلی شو نو دغه غر چې دی نو هغه به ریزه شي. نو دا په دغه انسان فاسق فاجر کافر باندې چې نو هغه مسلط شي او تر د قیامت چې نو هغه ورته دا سزا ورکړي. الله دې زموږ د ټول مسلمانان د هغې نه حفاظت وکړي. اوس بعضې خلک چې نو هغه په دې ځای کې دغه چې نو هغه خلک دوکه کوي وایي چې نه د روح چې نو هغه په جسد کې قبر کې چې کومه سزا ورکولی کېږي دا صرف روح له ورکولی کېږي. دا عقیده چې نو عقیده فاسده ده، دا غلطه عقیده. روح له نه ورکولی کېږي، روح مال جسد دواړو له ورکولی کېږي. ځکه د انسان د بنده اطلاق روح مال جسد چې دی نو هغه کېږي او د هغې اسانه چې دی نو هغه دا ده. تاسو وګورئ قرآن کې الله وایي ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله. سورة بقره کې ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله. روح چرته چا لیدلی چې قتل شوی دی؟ سر پرې کېږي، لاس پرې کېږي، سکډن کې سړی چقولی کېږي، بدن چقولی کېږي که روح چقولی کېږي؟ نو بدن چقولی کېږي. نو چې کله بدن چقولی کېږي هم دقې بدن ته چې نو هغه سزا میلاویږي، بل چې نو هغه نه. بیا د هغه چې نو دغه عقیدې والده کسان بیا دغه ځای کې خلک اکثر دوکه کوي وایي نه وایي دا چې نو هغه یو جسد انصاري دی او یو جسد مثالي دی. یو چې دا کم وجود زمونږ دی دا دی، یو د دې په خارج کې یو مثالي چې دی نو هغه وجود دی. نو وایي دا هغه جسد مثالي له سزا ورکولی کېږي. نو موږ وایي دا چې نو سراسر ظلم زیاتې دا عقیده خطا ده. اوس عقیده په خطا پرې نه جسد مثالي دی ته ویلی کېږي. لکه اوس یو سړی چې نو هغه خوب ولیدو، بعضې کس که خیال مو کړی هغه خوبونه ډېرې نه او بعضې کس نو هغه ډېر خوبونه نه. اوس د چې نو هغه خوب ولیدو، په دې خوب کې د وی یاره ما چې نو هغه بیګا ستا سره ملاقات چې نو هغه کړو، په ملاقات کې ما ستا ډېر ادب او اکرام کړو. اکثر خلک داسې کوي که نه؟ بعض وخت کې اکثر خلک چې نو هغه خوب ویني د خپل یو کس سره چې نو هغه شر او غویمۍ په هغې باندې لانجوي. اوس دی چې ورته بیا د ورځې کله وایي یاره ما بیګا چې نو هغه ستا سره خوب مې لیدلو، بیګا چې نو هغه ما ستا ډېر اکرام کړی یا بیګا ما ستا سره غټ جنګ کړی دی، بدې ردې مې راته ویلې ما ته معافي کوه. سړی ورته څه وایي مړه ته لیونی شوی، تا کله ما ته چې نو هغه بدې ردې ویلي یا تا ماله کله چې نو هغه اکرام کړی دی. دا خو تو هسې د ځان نه دی وایي نه ما خوب لیدلو. نو هغه دا جسد مثالي دی. خوب کې د دغه اصل مثال جسد په شان دی، د اصل بدن په شان یو بدن دی چې نو هغه نمایه شي، هغه ورته مخې له راشي، نور د دغه څه حقیقت نه. نو دا دنیا دا ظلم دی. ظلم په دې وجه دی اوس نو هغه د دې جسد دې بدن په جمع کې تا په دې بدن باندې په یخ اوبو چې نو 10 چردام وکړلو، مونځ له چې نو هغه رالی، باران د باندې وورېدو، اوس تکلیف دې بدن برداشت کو او نعمت چې نو هغه بیا چې نو بل ته میلاویږي. نو دا زیاتې نه دی. یا چې نو هغه خواهشات او نعمتونه چې نو هغه دې بدن استعمال کړل، ګناهونه چې نو هغه دا وکړل او سزا چې نو هغه بل ورکولی کېږي. نو دا غلط عقیده ده. نو ځکه زموږ اهل سنت والجماعت عقیده دا ده چې شهدا د چې نو هغه ژوندي دي په خپل قبر کې، بیا انبیاء علیهم الصلوات والسلام هغه په کامل طریقې سره چې نو هغوی شهادت د هغوی چې نو د پیغمبر مقام د شهید نه هم اوچتوي. نو د هغه په کامل طریقې چې نو هغه ژوندي دي. کم کسان چې نو هغه د انبیاء علیهم الصلوات والسلام حیات بعد الممات چې نو هغه نه مني، یعنی هغه کسان چې دا غوي وای چې انبیاء علیهم الصلوات والسلام د مرګ نه وروسته دا غوي حیات نشته. یعنی هغه مفتی چې نو هغه دارالعلوم دیوبند صدر مفتی چې نو هغه مهدی حسن صاحب رحمه الله چې نو هغه لیکلی دی وای داسې سړی پسې مونځ کول چې نو هغه مکروه دی چې کوم سړی دا نه مني. ولی ځکه د الله د پیغمبر چې نو حدیث مبارک دی تقریبا 150 احادیث کتابونه راغست مفهوم دا دی کم سړی چې زما د روزې سره په ما باندې درود وای زوی اورم او داغه د درود د سلام جواب ورکو. دویم روایت کې چې نو هغه راځي کم سړی چې په ما باندې د لری نه درود وای، زما د روزې سره نه زمانه باندې او روزې نه لري درود وای، نو پرشته داغه درود چې نو هغه ما ته را رسي او زه داغه جواب ورک. نو اوس یو سړی وای چې انبیاء علیهم الصلوات والسلام نه دي ځوندي. مشکات روایت کې نو هغه راځي چې کله نبی علیہ الصلوات والسلام معراج کو نو مونږ چې نو هغه تلو حضرت موسی علیہ الصلوات والسلام مونږ ولیدو چې هغه په خپل قبر کې ولاړ ولو او مونږ نو هغه کولو. نو معلومه دا شوله چې دا غوي بس نه حیات بعد الممات د انبیاء علیهم الصلوات والسلام دا په کامله طریقې. بهرن نو الله وی هغه کسان چې کم د الله په لار کې شهیدان شوي دي نو دې ته تاسو د عام مړو غونتې مه ګورئ، بلکې دوی د الله په نسب باندې ژوندي دي، بل احیاء عند ربهم. دا خبره یاد ساتئ، د دونه څه غوښتلی نشي.
دې تعالی سکولې نشي په لوی غزوه کې چې نو هغه تللی دی خو تعالی ذره برابر چې نو هغه کار نشي درکولې تعالی ذره برابر چې نو هغه فایده نشي درکولې ځکه چې نو خاوند د پیدې او د نقصان د الله ذات دی د الله نه ما سوا چې نو څوک نه چاله پیدا ورکولې شي او نه نقصان ورکولې شي د چا پنځ دارا پنځ باندې یرزقون او دې ته رزق ورکولې شي فرحین بما آتاهم الله خوشاله دی پاغه چې کم دی الله پاک ور کړی یعنی د خپل فضل نه الله چې به کم نعمت احسان کړي جنت چې نو هغه کم نعمتونه ورته میلاو شوی و استبشرون بالذین لم يلحقوا بهم او د هغه کسانو باندې خوشحالي کوي دا غوی چې نو د خوشحالي دا غوی باندې دی کم چې لا د دې سره ورستونه نه دی میلاو شوی یعنی دنیا کې چې کم کسان خپل خپلوان چې نو هغه پرې خو دي دا غوی لا نه دي تلی نو دا غوی په باره کې دغه خوشحالي کوي دغه ارزو تمنا کوي چې الله زما دغه باقی کسانو ته زمونږ چې کم رشتہ داران دي دوی ته هم د شهادت چې نو مقام او درجه ورکړي څنګه چاته چې شهادت میلاو شو په دمانه الله وی چې نو الله خوف علیهم ولا يحزنون په دو باندې ير نه به غمجن شي نو دوی هم دغه په برکه په دې خبره خوشاله کې چې الله تعالی چې نو هغه هم سور کوي دغه د شهادت مقام چې نو هغه ورکړي یستبشرون بنعمت من الله هغه خوشحالي کې د الله په نعمت سره وفضل او د الله پاک په فضل سره وان الله لا يضيع اجر المؤمنين او په دې باندې چې نو هغه نو یو د خپل ځان په باره کې نو هغه ته نعمت وفضل او دویم د ورست کسان هغه په دې باندې چې ان الله لا يضيع اجر المؤمنين الله د یو مسلمان چې نو هغه هم دغه مهنت دغه اجر الله پاک چې نو هغه ضایع کینا چا چې څومره هم مهنت کړي الله رب العزت هر انسان له داغه د مهنت په قدر چې نو هغه سل ورکي الله دې موږ ته صحیح په نصیب کړي ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا او ګمان مکوې پاغه کسانو قتلوا چې وجل شول په سبیل الله د الله په لار کې امواتا د مړو بل احیاء بلکې ژوند دي اند ربهم د خپل رب سره يرزقون اغه ته روزي ورکول شي رزق ورکول شي فریحین خوشاله دی بما پاغه ساتهم الله چې ورکړي دی هغه ته الله تعالی من فضله د خپل فضلنا ويستبشرون او هغه خوشاليږي بالذین داغ کسانو باندې لم يلحقوا چې هغه لانه دی یو ځای شوی بهم هغه سره من خلفهم د ورستونه یعنی دنیا کې چې لاکم ژوند دي الله خوف چنشته سير عليهم پاغي ولا هم يحزنون او نه هغه غم جن بشي یستبشرون اغه خوشاليږي بنعمت من الله د الله په انعام نعمت سره وفضل او فضل وان الله او په خبره چې الله پاک لا يضيع نزايكي اجر المؤمنين مزدوري د مؤمنانو اجر د مؤمنانو ولا تحسبن الذين قتلوا او ګمان مکوې پای کسانو چې وجلې شوی د فی سبیل الله د الله په لار کې اموات دمړو بل احیاء بلکې ژوند دي عند ربهم د خپل رب سره يرزقون او هغه ته روزي ورکول شي فریحین خوشاله دي بما پاغ ساتهم الله چې ورکړي هغه ته الله پاک من فضله د خپل فضلنا ويستبشرون او خوشاليږي بالذین پای کسانو لم يلحقوا چې لانه دی یو ځای شوی بهم داغوی سره من خلفهم د ورستونه الله خوف علیهم چې نشته څه ګناه پاغوی باندې الله خوف علیهم چې نشته څه یره پاغوی باندې ولا هم یحزنون او نه باغوی غمجن شي یستبشرون هغوی خوشاليږي بنعمت من الله د الله په انعام نعمت سره او فضل او فضل سره وان الله بشک او دا چې الله پاک لا یضيع نزايا اجر المؤمنين اجر د مؤمنانو